اوس به ښځې رالګي او د خپلو سینو پی دا به یو اداره ده هغې ته حواله کوي او هغه اداره به په یتیمانو او د چا مطلب میاندو په سینو کې پی نه وي هغې ته به حواله کوي او په هغې باندې به خرڅوي. یعنې مطلب دا دی چې ښځې به د خپلو سینو پی دا خرڅوي په دغه اداره باندې هیومن ملک بانک په نوم باندې چې کومه اداره کولاو شوې ده. مسلمانانو دا دومره اهمه او خطرناکه مسله ده که چرې مونږ او تاسو په دې اکشن وانغس، مونږ او تاسو د دې خلاف आवाज اوچت نه کړو، مونږ او تاسو د دې خلاف راونه وتو، نو دا مسله ځان سره مذکوره وساتئ، دا مسله ځان سره یاد وساتئ چې دا خلک دا به بیا ټول بې نکاح ګرځي. ښځې به یې کړي خو ښځه به یې په نکاح کې نه وي، ښځه به یې کړي خو د خپل رضاعي رور سره به نکاح کړي او د رضاعي رور سره نکاح کېږي نه. دومره حساسه معامله ده نه. نو اوس دا یوه اداره کولاو شوې ده او هغه ادارې مطالبه دا ده چې یاره موږ ته دې د زنانو په سینو کې چې کم زیاتي پی دي هغه دې موږ ته حواله کېږي او هغه به موږ چې کم یتیمان ماشومان دي کم دا یو بانه ده، دا یو بانه ده چې یتیم ماشوم به او یو بې اسرې ماشوم به او هغې ته به موږ دا حواله کوو. داسې یوه بانه ده او د دغې بانې په نوم باندې دیو دا اهمه مسله چیړي، مسله د رضاعت چیړي چې یاره بیا به دا پته نه لګي چې رضاعي رور څوک دی او رضاعي خور څوک ده. دې مسلې باندې د دې به بیا پته نه لګي، دا مسله به ختمه شي د معاشرې نه چې یاره د رضاعي رور سره نکاح نه کېږي، دا قصه به ختمه شي. ځکه چې ته یو ادارې زه تاسو ته په لنډو الفاظو کې دا خبره وکړم چې زه اوس یوه اداره ده او دا ادارې چې کومه شاخ دی هغه په دیر کې کولاو شو یا په پېښور کې کولاو شو یا په چکدره کې کولاو شو، مثال هر ځای چې کولاو شو که نه، او دلته د ښځو پی جمع کېږي او اوس دلته په ګاونډ کې داسې کار وشي چې یاره یو دوه درې کورونه څلور کورونه هغه ماشومان دا پی وسکي، بله ورځ که دغه ماشومانو رشته کېږي نو دا رشته به نه شوي، دا به په حرام کار کې لګیایي، په حرامه طریقه به لګیایي، بچي به حرامیانی. نو دا دې طریقې سره زمونږ د معاشرې نه مسله د رضاعت ختموي او مسله د مسلمانانو د نکاح ختموي. د دې خلاف आवाज چتول پکار دي، د دې خلاف برپور مونږ راوتل پکار دي چې یاره دا سیز د ختم شي، دا دې سره مسله د رضاعت پته نه لګي. یاره بیا به هر سړی چې کوم دی د خپل رضاعي رور سره نکاح کوي او د رضاعي رور سره نکاح کېږي نه نو حرام کار کې به لګیایي. نو دومره حساسه معامله ده او دا شروعات دا د کراچۍ نه شوي دي. نو زما د خبرې مطلب دا و چې تاسو خبر کم په دې خبره باندې، تاسو آګاه کم چې یاره دا مسله دا انتهایی اهمه مسله ده، دا یو حساسه مسله ده، په دې باندې غور او سوچ فکر وکړئ او په دې خبره راوځئ، د دې خلاف आवाज اوچت کوي چې څونه د سوشل میډیا ممبرز دي د دې خلاف आवाज اوچت کوي، د دې خلاف چې کوم دی مهم وچلوي چې یاره دا مسله دې ختمه شي. هیومن ملک بانک دا اداره دې بند شي، دا اداره ختمول غواړي. هیومن ملک بانک بس دغه ګرځي به او کورونو له به مشینان جوړ کړي دي وایي هغه مشینان به هر کور ته ورکوي او هر کور والا به دیو ته پی حواله کوي، نو خامخا څه پیسې به وله ورکوي. نو په دغه پیسو باندې د دغه پیسو په لالچ باندې زموږ او ستاسو د معاشرې، زموږ او ستاسو اسلام، زموږ او ستاسو نکاحګانې دا څیزونه خرابوي. نو لحاظه دا مسله دا وړه مسله مه ګڼئ، دا ډیره لویه مسله ده او ډیره حساسه مسله ده، د دې خلاف आवाज چتول پکار دي.